اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه ستاسو قربان نعمت سبحان موږ سره موجود دي د قومي وطن پارټۍ د ضلع پېښور چیرمن ملک سلیم خان چمکني هغه پرون په سوشل میډیا باندې هغه یو ویډیو راغی هغه یو اعلان وکړ چې ما خپل کرایه‌دار ته د دې میاشتې کرایه چې ده هغه ما معاف کا زموږ مقصد د ویډیو جوړولو د سلیم مجید صاحب سره خبرو کولو صرف دا دی چې نور شتمن خلک هم راپاسي او د خپلو کرایه‌دارانو چې کوم غریبان خلک دي هغوی دوکانونه بند دي هغوی ته ریلیف ورکړي. حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب ستاسو دا پرون اقدام چې کوم تاسو دا کرایه معاف که خلکو ته د دې اقدام وروستو مقصد څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نعمت زه خو اول شکریه ادا کوم د نعمت سبحان د چمکني ټي وي چې دی رالل او ما یې مقرره کړه. ما خدا خبره په میډیا نه راوسته او چې شاید بلال هم زموږ بچی دی تاسو زموږ کشران یې وایي چې زه د دغه سره دغه ساتم صدر د دکاندارو طرفه نن سبا چې کوم دا کرونا وایرس راغلی دی که نه نو د وایرس چې کوم دی نو ټول دنیا چې کوم دی نو بلاک مطلب دی کاروبارونه ودرېدل دکانونه بند شو دیاړي مار غریبان کورونو کې ناستي چې چا به ګاډي چلولی کورونو کې ناستي هر ټرانسپورټ والا دکاندار تاجران کارخانې هر قسم لکه دی دا کې داسې دغه پاتې نه شو چې هغه د دې نه متاثره شوي دي. نو زه هغه زما چونکې دا مارکیټ ما زما لومړی کرایه وه د دې مارکیټ د دې میاشتې نو ما دا سوچ وکړو چېرې دا غریبان د دې روزګارونه هم بند شو نو زه دا کرایه حالان کې نن سبا زما خپل مالي حالت دغه ځکه چې ما سره څه پیسې وي ما د پلان کې پټۍ خرڅ کړو ما په دا مارکیټ ویستو خو بهرحال ما سره هم داسې دا په ما باندې اوس هم د مارکیټ والا پیسې پاتې دي خو ما دا سوچ وکړو چېرې دا دوکانونه بند دي دا غریبان به ما له څه کوم ځای نه کاري راکوي نو زه دا کولی شم چې ما ټول زما 31 دوکانونه دي او ما ټول ته د دې میاشتې کرایي چې کوم دی د الله په رضا باندې پرېښوه زما چې کوم دی نو کوارټر دي 12 ما راغی کرایه کورونو والا ته پرېښوه کوارټر والا چې کوم پای کې اوسېږي او چې کوم په دوکانو کې کرایه‌دار دي 31 هغوی ته مې هغه کرایي پرېښوه او دا صرف د الله رضا لپاره چې د دې غریبانو کورونو کې داسې دوکانونه بند دي نو دوی به بچو له روټۍ د کوم ځای نه دا کوي او د دوکانو کرایه به څنګه ورکوي نو په دې وجه باندې ما دا وکړو چې یاره بس زما چې څه وسو خو زه نور هم هغه خلکو ته اپیل کوم سوال کوم چې کوم وزداره دي چې هغوی دې کم از کم د چا چې څه وسي دا نه چې یاره هغه مارکیټ شته یا دکان شته یا کور شته پکړې ورکړې که نه خو چې هغه وزداره وي هر زمیندار ولې دي خو چې وسې کېږي چې هغه دې ټایم کې د غریبو خلکو سره څه وکړي چا ته لاس ورکړي چا ته امداد وکړي نو دې سره خامخا ځکه چې انسانیت دی بلکې موږ مسلمانان ټول شکر دی او دا د انسانیت خدمت چې کوم دی نو الله تعالی په هغې خوشحالېږي او دا ډېر سخت وخت راغلی دی نو دې کې پکار دا دی چې موږ یو بل سره لاس وکړو او هغه غریبان خلک چې کوم کورونو کې ناستي یا ډېر سفید پوش خلک چې هغوی په دې کې سفید پوش خلک ډېر دغه شو چې هغوی نه چا نه غوستی شي نه چا سره نوم لیکلی شي او نه ولا څوک ورکوي هغوی وایي دا سب هغه طبقه پکې ډېره خرابه شوه زه خو به دا وایم زما دیاړي مار وروڼه دي خدای دې د غیبي ثواب وله وکړي د غیب زه وایم چې یا الله یو انسان د بل انسان ته محتاج مه کړي موږ د الله تعالی نه سوال کوو چې الله دا د ملک نه دا وبا د دنیا نه دا وبا لر کې او یا الله تر ټول خلکو سره چې دی نو روغ صحت ځکه چې کون فیکون الله تعالی دی والسلام. ډیره مهرباني صاحب الله تعالی دې ستاسو دا چې کوم تاسو کار کوئ الله تعالی په خپل درګاه کې قبول منظور کړي. ناظرین داسې خلک چې کوم له الله تعالی شته ورکړي وي او د هغه
په کور یا دکان کې کرایدار اوسېږي د چمکنې ټي وي په تھرو باندې اپیل کوو چې مهرباني وکړئ د حاجي سلیم فرنګي جذبه پیدا کړئ ځان لا د مخکې تلو دپاره د بل دنیا تلو دپاره سامان پیدا کړئ دا وخت د امداد دی دا وخت د ورورولۍ دی د یو غریب سړي ته لاسنیوه ده چې مونږ دې ټایم کې هغه پریوتي خلک لاس نه ونیسو او اوچتې کړو چې هغوی نور لاندې پرونځي الله تعالی دې زمونږ دا جذبې همیشه قائم و دائم او سلامت ساتي په دې خبرو سره اجازه غواړم د الله پاک